زما خو تقریر او دغې نه تجربه شته او ډېر کمزوری بني ادم یم. ټول ما دپاره دعا وکړئ چې الله پاک ماته اسانه کړي. حضرت نیاز محمد صاحب وفرمایل د غورغوشتو د باباجي صاحب دغه یې وکړه. ما ته یو واقعه رایاده شوه چې هغې مجلس کې به اکثره دا شعر وي: دنیا تیره ده تیریږي، هوښیاران به پرې پوهیږي. هوښیاران به پرې پوهیږي. دنیا تیره ده تیریږي. دنیا گزر گئی اور گزر رہی ہے، ہوشیار لوگ اس کو سمجھ رہے ہوں گے. دویم د دې مشر صاحبزاده صاحب خپل یو واقعه بیانوي د حضرت صاحب د حضرت غورغوشتي صاحب رحمت الله علیه. فرمایي چې دا صاحبزاده یې وایي چې موږ سره ډېر میلمانه وو، د حضرت زیارت له به ډېر خلک راته، نو مالي ډېره تنګسیا به وه موږ ته، او اکثر به چې کلي خلک خبر چې میلمانه راغلي څیزونه ویزونه به یې راړل چې دا میلمانه وسوزر شي. نو وایي دې کې یو سړی د فرانس نه که د کوم ځای راغی او 8000 روپۍ ورسره وې او راغی او د حضرت مخ کې کېناسته او ډېر په عاجزۍ دا پیسې حضرت ته پیش کړي. ډېر په عاجزۍ دا پیسې حضرت ته پیش کړي. خو حضرت چې ډېر معذرت وکړو بس داسې په دغې چې هغه خفه هم نه شي او پیسې ورته واپس کړي. وایي چې سړی لاړ نو ما حضرت ته وایي چې حضرت زموږ دور تنګسیا ده، دومره حالات دي، تاسو ګوره دا پیسې خدای پاک رالېږلي وې، سړي دومره په محبت راکولې تاسو وانغستې. وایي ما ته وایي چې بچي ما نه د الله نه شرم راځي چې د الله په دین باندې پیسې واخلي. نو دا زمونږ اکابر وو. دا چې د دین په هندوستان کې تر اوسه پورې خدای فضل دی غالب دی او خلک د دین عزت کوي او خلک زما په شان یو سړی دین کې کمزوری خو د هغه جذبه ده چې زما بچي دیندار شي، زما رشته داران دیندار شي. دا زموږ د دې اکابرو د قربانۍ نتیجه ده. دویمه خبره چې کوم حضرت نیاز صاحب وکړه چې پلار بیا ولې زوی قتلېدو ته تیارېده، چې په میدان جهاد کې پلار مسلمان و او زوی کافر و، نو پلار ورته وفرمایل دا خو ته وې زه ستا تورې لاندې راغلی وم تا پرېښودم، خو که زما د تورې لاندې راغلی وې بیا ما نه بچ نه تلې. نو هغه دی والذین آمنوا اشد حبا لله، چې دا کوم ایمان والا خلک دي د دې الله سره ډېر زیات تیز محبت دی او ډېر قوي محبت دی ورسره. د الله پاک د دې تعلق په لار کې چې څوک رکاوټ جوړېږي نو هغه بیا دا خلک پرېږدي نه، هغه رکاوټ ختموي. خبره د ایمان ده چې ایمان ډېر لوی دولت دی، د کائنات کې د ایمان نه لوی دولت نشته دی. فقهاو دا خبره لیکلې ده که د ایمان بچاو دا د خپل ځان د ایمان په بچاو کې خپل ځان ځي، خپل عزت ځي، خپل بچي چې دی دا د دې قرباني ور راځي، نو دا ټول قربانونه به تېرېږي او ایمان به بچ کوي. دا دومره ډېر لوی دولت. خو بایګانو چې لکه زه یو کمزوری سړی یم که نه او ما ته 1 کروڑ روپۍ نن میلاو شي زما به څه کیفیت دي؟ تاسو څه خیال دی؟ یو به خوشحالي او که نه وي، هر سړی خوشحالي، یو کیفیت به د خوشحالۍ وي، ورسره به د شکر وي چې دې سره زما هغه مسلې به مې ورسره حل شي. خو آیا دې سره به یو کیفیت د خوف والی او که نه چې چاته خلکو ته پته ونه لګي زه به دا پیسې چېرته سنبالوم، او که دا دې خو زما سره هم تلی شي چاته پته ولګېده د سره دومره پیسې دي، او که دا د بینکونو نظام نه یو کور کې سړي ځان سره ساتلی، نو آیا دې کې د سر خطره راځي او که نو چې دا ایمان دومره ډېر لوی دولت دی، نو آیا د ایمان باره کې یو خو دې باره کې شکر چې روزانه بنیاد باندې زمونږ وي چې شکر دی خدای پاکه چې دا د ایمان دولت ته را نصیب کړی دی. او بله خبره ده چې د ایمان باره کې یره چې دا دولت رانه چې تلا نه شي، دا دولت چې دی دا چې تلا نه شي کني بیا به څه کوم، بس بیا خو هېڅ هم نشته. نو دې د وجې حدیث شریف کې راځي چې ایمان د خوف او د یرې ترمنځ دی، ایمان د خوف او د یرې ترمنځ دی،
او غالبا بل حدیث شریف مفهوم دی چې کم سړی د خپل ایمان باره کې فکرمند نه وي نو دا منافق کېدی شي دا مسلمان نشي کېدی. نن زما څه حال دی زه ځان نه تپوس وکړم د ایمان باره کې خو زه مطمئن یم موږ اکثر و بیشتر د الله والا خلک چې دي خبره نه کوم خو موږ تاسو خو ایمان باره کې مطمئن ناست او کوم څیز باره کې سړی مطمئن شي نو هغې کې بیا مزید ترقي کېږي چې سړی دا وګڼي چې زه د دې څیز په ټولو نه اوچتې سطحې ته رسېدلی یم د دې نه وروسته خو بیا زوال راځي. او ایمان چې دی ایمان څه څیز دی؟ ایمان د غیب د څیزونو داسې کامل یقین چې د خپلو سترګو یقین چې دی که نه دې ته دا که د هغې مخالف وي چې سړی وایي چې دا زما سترګې غلط کتی شي خو دا چې الله او رسول سوي دا غلط نه شي. ځکه څو صحابه کرامو نبي اسلام تپوس کړی دی کیف اصبحت او بیا چې کوم جوابونه ورکړي همدغسې دي چې د الله محبت دومره غالب شو په ما باندې چې دنیا محبت اوس زما زړه کې نشته. د الله محبت غالب شي د هغې په مقابله کې د مخلوق محبت د زړه نه ووځي د الله یره غالبه شي او د هغې په مقابله کې د مخلوق یره دا مغلوبه شي کمه شي د الله نه امید غالب شي او د مخلوق امید چې دی دا مغلوب شي. د الله مخکې په قیامت کې ودرېدل د دې یره او استهزار مونږ ته نصیب شي. دا خلک توحید خبره ډېر زیاتې کېږي خو که تاسو مونږ سوچ وکړو که نه نو آخرت په قرآن مجید کې توحید نه کم نه دی بیان شوی. دا خاص کر چې مونږ کم د سهار مونځ کې کم هغه کېږي بلکې د دغې ځای نه تاسو واخلئ تر آخره پورې دغه مرګ قبر آخرت قیامت د دې داسې منظرکشي شوې ده چې لکه د الله والا خلق خپل ځان باندې ډېر زیات صبر به کوي ډېر ځان به روکاوی که نه دي د خو به دې کې ودرېدل ګران شي. زموږ حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمت الله علیه چې به د عذاب د قبر د عذاب د آخرت آیت واورېدو نو بېهوش به شه بعضې ټیم کې او دومره زر به بیا په هوش کې نه راته. نو بایګانو دا ایمان چې دی داسې ایمان چې دا د الله محبت غالب شي د مخلوق محبت مغلوب شي د الله یره غالبه شي او د مخلوق یره دا مغلوبه شي الله نه امیدونه زیات شي او هغې باندې سړی مطمئن شي او د مخلوق نه امیدونه ختم شي. دا خو به ناسته نه کېږي. دې دپاره خو صحابه کرام د قسمه قسم مجاهدونه تیر شوي دي. یو عالم صاحب و نو هغه له څوک راغلو هغه به د سیاسي پارټو والو ډېر مخالفت کو نو هغوی به راغله وایي صاحب ته زموږ مشر شه وایي چې ته زموږ مشر شه خیر د تا پسې ځو وایي چې زه د مشر شم که نه نو 11 سال به دا کار پرېږدي اول مکی محنت وکړي تاسو مدني محنت ته براه راست ټوپ کړی دی براه راست مو مدني محنت ته ټوپ کړی دی مکی محنت مو پرېښی دی او مکی محنت مخکې و دغه مجاهدونه تېرېدل دغه وال ټکول خوړل دغه میدان جنګ کې ودرېدل په کم تعداد سره او دې څیزونو سره او بیا چې دی بیا ورپسې د مدینې منورې محنت چې ما والا خبره کوئ ما والا خو دا صحابه کرام څه فرمایي چې موږ اول ایمان زده که بیا مو قرآن زده که که ایمان اول زده نه کړي نو بیا به څه شي بیا به تاویلي بیا به تحریفي بیا به دغه عالم صاحب چې دی دی به سود د جایز کولو دپاره لارې ګوري بیا به دی تصویر د جایز کولو دپاره لارې ګوري او بیا به چې دی مذهبي هماهنګۍ دپاره دی لارې ګوري. نو بایګانو اول ایمان زده کول دي او بیا چې دی نو علم زده کول دي. که دا ترتیب سره وشي خو دا کس چې دی د پوره دین باندې تلل آساني دله قرباني ورکول آسان دي. او که ایمان زده نه شو او قرآن زده شو نو بیا به د تېښتې لارې سړی ځان له ګوري څنګه به تخت.
او دا ایمان دومره ډیر لوی دولت دی چې انبیاء علیه الصلاة والسلام د خپل اولاد باره کې خپله خو د هغوی ایمان خود په داسې سطح و چې د هغوی الله سره براه راست ټول څیزونه د هغوی په د سترګو مخې ته خو د خپل اولاد باره کې انتهایی فکرمند دا د یوسف علیه السلام باره کې چې د یعقوب علیه السلام کوم جړه فریاد او غم دی نو عالمانو صاحبانو لیکلي چې دې کې یو خبره دا ده چې په دې باره کې فکرمند وو چې په کوم ځای کې به وي د ایمان به څه حالت وي د اعمالو به یې څه حالت ووصى بها ابراهیم بنیه و یعقوب ما تعبدون من بعدی چې کوم قرآن مجید آیت دی نو په آخر ټیم کې چې دی زمونږ ستاسو څه حالي زمونږ چې څوک وفات کېږي نو د پښتنو لطیفه ده که نه چې یو بابا وفات کېده ما خو یو چشمې هم پاتې شوې او د بابا وفات کېده نو بچو ته یې راشي بچو راشي ویې لیکئ فلاني ته مې دومره دي ویې لیکل بل فلاني سړي ته مې دومره دي فلاني ته مې دومره دي لیکل یو لس شلو کسانو باندې کې دوره پیسې مې دي ته دي دا خو دې ولیکل دې کې بابا شروع شو بچیا د فلاني را باندې دومره دي هغه یې ولیکلې د فلاني را باندې دومره دي د دوی مې ولیکلې چې درې مې وویل دا یو زوی ولا بل زوی ته وایي بس ته لکه د بابا دماغ اوس کار نه کوي نو موږ په آخر کې څه وصیتونه کوو او انبیاء علیه الصلاة والسلام څه وصیت کوي ووصى بها ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون او د دې خبر ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام خپلو زامنو ته تاکید کړو په زورنې سره دا خبره د په زور سره دا خبره کړې وه چې دې زما بچو یقینا تاسو لپاره الله پاک د دین اسلام غوره کړی دی نو تاسو هرگز مړه نشئ خو په داسې حالت کې چې تاسو مسلمانان دي دا هغه موسري دی به سخري دی به سسکي ما دی له پیسې پرې نه خودي خدا ورته وایي چې ولا تموتن الا وانتم مسلمون نو زه یو ځان سره تکابل وکړم که ما سره د څه غم دی ما سره د بچو د دین غم شته او که نه زه صرف دا سوچ کوم چې ما دین ته څه پرېښودل او خلک هم څه وایي دا څه پلار دی ولا څه پرېښي حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه چې وفات کېده نو ترکه کې ډېر کم څیز و نو چا دا خبره وکړه چې دا د اولاد سره زیاتې کړې هېڅ ورنه نه کړي نو هغوی جوش کې رالو غیرت ایماني کې وایي چې ما پاسوي او بیا دا وفرمایل چې که دا مسلمانان یو صحیح ایمان والی نو والله ولی المؤمنین نو الله د مؤمنانو ولی دی د دوی بندوبست به وکړي او شاته حکومت زموږ حضرت فرمایي هغوی هم دا خبره اورېدې چې عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه حکومت داسې نهج باندې چلولی و چې کوم خلیفه راغی هغه مجبور و دې ته چې مکمل اسلامي نظام دی وچلي ځکه چې خلک داسې د هغوی ایمان جوړ شوی د حکومت دوران کې چې بل نظام راوستی کېدی نه شو سوای د مکمل اسلامي نظام او د دوی ټول زامن چې وو نو دا ګورنران شو وایي موږ یو اولاد د مستقبل جوړو او دې مستقبل دپاره فلانه انګلیش میډیم سکول او فلانه یونیورسټي و نو آیا د مستقبل ضمانت په څه کې دی د مستقبل ضمانت خو په ایمان او په اعمالو کې دی د مستقبل ضمانت دا خو په ایمان او اعمال صالحه کې دی ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض کچری دی کلو والو ایمان راوړې وي او عمل صالح اختیار کړې وي الله پاک وای مونږ به په دې ایمانی لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض دې باندې مونږ د زمکه او د اسمان برکتونه د ټول کولو کړ نو دا کمی اوس لسه ده کمی یقین دا کمی د یقین دا او کنه ده حضرت انوشي صاحب رحمت الله علیه د نن نه هغوی څومره مخکې تېر شوي کله چې د انګریزي نظام تعلیم راغی نو حضرت فرمایلي و هغه ټایم سره چې تاسو چاله رشته ورکوئ یا چا نه رشته کوئ نو د هغوی د ایمان تحقیق کوئ
دا د انګریزي سکولونو کالجونو یونیورسټو کې څوک کبک وایي او دوی له رشته ورکوي یا دوی نه اخلي نو دوی د ایمان تپوس کوي 100 کاله مخکې. نو نن به څه حالي نوم څومره ارتدادي سرګرمیانې دا چې دی دغه دي روانې دي په یونیورسټو کې په کالجونو کې او زه بالکل بېغمه ناست آیا د دې نه مخنیوی به څوک کوي؟ دا حضرت علی میاں صاحب رحمت الله علیه غالبا مضمون دی ردتن ولا ابا بکر لها. ای های چې ارتداد دی خو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ولا نشته دی خو ابوبکر صاحب پکار د دین نه بغاوت دین نه وتل یو مسلمان چې هغه بیا کفر اختیار کړي د ارتداد و خو دی له اوس ابوبکر رضی الله تعالی عنہ پکار دی دا ایمان ولا پکار دی او هغه ایمان زماشتین نو او بیا تاسو ته دا وامه چې دې دور کې هغه ایمان کنه که تاسو موږ چې نشي پیدا کېن دا خبره نه ده که موږ دا وو چې دا ایمان په دې دور کې نشي پیدا کېدی نو داسې خبره هم نه ده. هغه چې اقبال ویلی دی کنه آگ اس کی پھونک دیتی ہے برنا و پیر کو لاکھوں میں اگر ایک بھی ہو صاحب یقین. دا زموږ استاسو نږدې پخوا کې مولا عمر صاحب رحمت الله علیه چې عمر ثالث ورته ویل کی او دا حالات پیراله او دې حالاتو کې د هغې څه ډېره ښکلې سوانح عمري زموږ لاس له رام نه خو زموږ لاس له یو راغلی وه خانقاه کې او هغې نه لږ ډېر تعلیم مونږ وکړو چې هغه تعلیم ته سړی ناست دي نو ده ته پته لګي چې زه څه یم زه خو بلکل پیدل یم او وی خول دنیا ته چې ټکنالوژي فیل شو په کم ټکنالوژي چې زما ایمان دی 500 خواوشا ملکونه او د هغې ټکنالوژي هغه فیل شوه او د یو صاحب یقین چې دی نو هغه وګټله دا زما ستا خوا کې شوي خو دې ته زمونږ خیال نشته. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته کسان راله چې تاسو داسې چلو کوئ چې دا لښکر مه لیږئ ځکه چې دومره دا حضرت اسامه بن زید رضی الله تعالی عنہ کم لښکر مخکې د نبي علیه السلام تشکیل کړی هغې باندې خو ډېر خفه شو چې زما څه حیثیت دی چې د کم تشکیل به نبي علیه السلام کړی او د ابو قحافه زوی خپل والد صاحب نوم واغست هغه خپل ځان یې لکه یاد چې هغه د هغه واپس بیا دغې نه وروستو چې کوم مرتدین مانعین زکات دا ټول کسان وو دوی دپاره لښکرو تشکیل مسله چې راله نو بیا کسانو دا بیا ورته دویم مشوره عمر رضی الله عنه دا ورکړه د عمر رضی الله عنه په شان د ایمان مضبوط خو دغه ټیم کې کار الله غسته د ابوبکر رضی الله عنه خلکو ته دا خیل چې د ټولو نه مضبوط ایمان دی او دې علماء لیکلي دي چې دا د ابوبکر رضی الله عنه هغه احسان دی چې دغه وخت کې دین ابوبکر رضی الله عنه بچ کړی نو چا ورته دا وایي چې یاره دا اسامه بن زید دا امیر مده کوي دا خو یو نوجوان کس دی او بل بیا چې دی نو دا والد صاحب د غلام او دوی باندې څوک به مشر کس او دغه کس مضبوط کس کوي هغه خبره هم هغې ونه منله بیا درېیمه مشوره ورله دا ورکړی شو چې خیر دی دا مانعین زکات چې دي خو د یو څیز نه صرف انکار کړی دی او د نورو خلاف ولیږئ خو خیر د دې پرېږدئ او بیا دغه وخت کې هغې فرمایلي دي چې ینقص الدین وانا حی دین کې معمولي نقصان راشي او زه به ژوندی ولس لښکرې سید ابوالحسن الندوي رحمت الله علیه لیکلي چې 11 لښکرې ابوبکر رضی الله تشکیل کړي او دغه یې فرمایلي چې د نبي علیه السلام په زمانه کې به دې زکات کې څه ورکوله ټول به راکوي او دا وایي چې کله دا 11 لښکرې را واپس شوې په دغه دوران کې به دې داسې ترتیب کړی چې سړي چې دا به ټول په جوماتونو کې چې که په مدینه منوره څخه حمله راځي چې ټول بیدار یو ځای کې چې بس یو حمله چې داسې ده هغه په مدینه منوره راغلی او دې کې بیا ابوبکر رضی الله عنه په خپله وته دی هغې ورته ډېر ویلي چې تاسو به نه ځئ خو نه زه انصاف کوم دې کې به زه ځم
او دا کسان خو په لاره کې هم نه دي پرېښي دي تښتېدل خدای خپل قبیلې ته رسول دی راته واپس راغلي د هغې دومره ډېر روب پرېوته دی چې خلکو وایي چې بیا د مدینې طرف ته مخ نه کوي دا کمزوري نه دي نو بایګانو دا کارونه کېږي په ایمان باندې ایمان زمونږ کمزور دی زمونږ څه مثال دی لکه یو کسي سخت بیماري چې ډوډۍ ورته مخکې کړي نو خبرې یا کولی نه شي خو په اشارو باندې بد ومونې بعد ټیم کې ته نږدې کوي بوی دی پکې دلته څوک مړ ویلی شي دا مړی دی مړی خو نه دی که نه په لاس اشارې کوي دغې کوي خوایا دې څه مفید کار کولی شي زمونږ ستاسو حال ده چې ټیک د نفس ایمان زمونږ شته اوس هغه نفس ایمان په خطره کې دا د سکولونو کالجونو یونیورسټو د دې چې کوم ماحول دی او دا هم تاسو ته ووایم په عبدالله او په عبدالرحمن څوک مؤمن او مسلم نه دی داسې روایات موجود دي چې کې دا هغه ده چې مونځ به کوي په جومات کې به او هغه به مسلمان نه دا خو مفاداتو دپاره دا ماحول نه هغه چې څنګه پروفیسر نیاز صاحب وفرمایل که نه چې زمانه باتونه سازد تو به زمانه بساز چې خلک ستا نه مني نو تا هغې سره شه نو دی خو د دغې دعوت چلولی شي لا کمزوری د ارتداد او کفر نو چې ګوري چې ټول خلک جومات ته روان دي دی هم ورسره لاړ شي دا جومات ته هم ځي دا حج له هم ځي خو ډېر داسې خلک چې دی په دې جومات ته تلونکو کې او په دې حج له تلونکو کې چې دا مسلمانان دي اوس دا فکر به څوک کوي دا به څنګه کېږي او دا به څه کوو موږ له خو د ځان د ایمان باره کې فکر نشته دی نو د بل بس اول خو به د ځان د ایمان فکر پیدا کېږي زه به د ځان د ایمان باره کې فکرمند کېږم چې زما ایمان چاته خراب نه شي ځکه چې دومره ډېر لوی دولت د کائنات د ټولو نه لوی دولت حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه باره کې راځي چې یې به چې د څاروی ولیده که نه څاروی نو ورته به یې وفرمایل چې څومره په مزو کې خورې څکې اوبه څکې په تا باندې حساب نشته ای کاش چې ابوبکر ستا په شان دا اوس چې جدیدیت سره کوم مسایل پیدا شوي دي دا سره زموږ د عقایدو په کتابونو کې په دې بحث هم نشته دې سلسله کې لکه زموږ نیاز صاحب شو مولانا حسین احمد صاحب شو دوی له خوا کابلینو د وفاق سره دا خبره کول پکار دي چې داسې دا کم اعتراضات جدید خلک اسلام باندې دغه کوي چې دا څیزونه د عقایدو په کتاب کې شامل کړي شي تاسو ګورئ نږدې هندوستان کې یو مناظره وشوه که یو کسو دا د دیوبند چې کوم مولانا ندیم الواجدي چې دا د دغې ترجمه یې کومه کړې ده د احیاء العلوم ترجمه یې جدید هغې ته اړولې ده د ده زوی دی مفتی یاسر الواجدي دی څه وخت د امریکا کې تېر کړی دی هلته دی ما باندې طالب علمانو اعتراض وکړو چې طالب علمانو څنګه اعتراض وکړو ما د میټرک د سطحې ماشومانو ته سبق خو د جدید او سیکولر دغه اعتراضات جدید لا مذهب خلک چې کوم اعتراضات کوي هغه دوی په ما وکړو وایي ما هغه ټیم کتاب بند کړ ما ورته وایي چې بس دا درس څه مودې دپاره موقوف کوو او زر عالم او د قاسم نادنوتوي صاحب رحمت الله علیه کتابونو ته او داسې د نورو اکابرو کتابونو ته کېناست اول مې په دې ټولو څیزونو ځان پوه کړ او بیا واپس لاړم او بیا یې ته کېناست نو دا د دې دور ضرورت دی چې جدید ملحدین زندگین کم سوالونه کوي چې د هغې جواب تیار شي زموږ د عقایدو کتابونو کې موجود وي وفاق توجه دې طرف ته راوستلی شي او دې سلسله کې موږ تاسو داسې خلکو سره په خپله رابطه وکړو د هغې کتابونه وګورو د دغې مفتی یاسر الواجدي کتاب شته خو پاکستان ته راوړلی شي او دلته یو مکتبه هغه چاپ کړي دا هم یو ذمه داري ده چې هندوستان سره هلته رابطې شته په کار دی یا کتاب دلته راوغواړي او هغې باندې محنت وکړي دغې نه وروسته بیا دا د ندوې دا یو کس تیار کړی دی چې کومې بیا دې مناظره کې راوسته و ویې درو هغه باندې چې هغه محنت کړی و بیا چې د ندوة العلما یو کس دغه کړ د ده خپل پلار چې و مولانا دا ندیم الواجدي نو ده په د ادب باندې ډېر محنت کړی
د دغه ادبي رساله هم د دیوبند نه راوته او د ندوي والم زیات تعلق ادب سره. نو دغه حساب باندې زما په خیال د یو بل سره تعلق د دې دواړو جوړ شوی دی. د دې مفتي یاسر دا چا کوم بیا دا ځل والا مناظره وکړه او د مفتي یاسر الواجدي چې دا کوم دیوبند والا د ندیم الواجدي صاحب زیو، نو هغه ته بیا دا ټول هر څه وښول او په دغه مناظره کې د هندوستان کې شو دی کې خپل رانغی بلکې دا خپل شاګرد دی پکې ودرو او جی واجدي صاحب او هغه ټول دنیا وکړه چې مناظره هغه وکړه. نو بایګانو دا خو دا د عوامو کار خو نه دی، دا به اوس علما دې ته ګوري چې جدید خلک په دین باندې د خدای په ذات باندې د خدای په صفاتو باندې حدوث عالم باندې دې سيزونو باندې دې باندې کم اعتراضات راولي او د دې به څنګه جواب ورکو. نو دا د علماو ذمہ داري د دې سلسله کې د اوس نیاز صاحب حسین احمد صاحب دا زموږ ملګري چې دا سوچ وکړي چې دې کې څه کول پکار دي. کتابونه لیکل شوي دي خو چا دا کتابونو خلاصه تیار شي او هغه د وفاق په دغې کې شامل شي. او بل د ایمان د حفاظت دپاره د ټولو نه لوی چې کومه ذریعه ده د الله والا صحبت دی چې چونکې د خپل ایمان باره کې په خپله فکرمند وي. دا داسې ځایونه وي چې دلته سړی لاړ شي دوی سره هم د خپل ایمان فکر پیدا شي. نو وفاق لا یو هغه دا وشي چې یو وړوکی کتاب په تصوف باندې دا هم د وفاق په نصاب کې شامل شي چې صحیح تصوف څه دی او غلط تصوف څه دی. یا صحیح تصوف دا چې په بل توجه کې او هغه ته اشاره وکړي او ټوپونه شروع کړي دا صحیح تصوف دی او که مسنون تصوف څه دی چې کم از کم طلباو ته دا پته خو لګي. جی 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 نو دغه سلسله کې د ټولو په خدمت کې دا درخواست دی چې موږ تاسو د خپل ایمان باره کې فکرمند شو او چې څو پورې موږ لا نور هغه نه شروع کړی نو دې سات زموږ د حضرت بیان په دعوت باندې شروع دی کنه ولتکم منکم امة یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر اولئک هم المفلحون دی. چې په تاسو کې دې کې حضرت فرمایل چې ټول دې نه مخکې چې کوم بیان آیتونو کې شروع دی هغه د دې دی چې دین اسلام د وجې تاسو ته دا فایدې وشوي د دنیا او د آخرت دا د انعامات او احسانات په تاسو باندې وشو ورپسې فوراً دا آیت شروع شو. نو حضرت فرمایل چې دې خو یو بل سره ظاهراً څه جوړ نه ښکاري. بیا حضرت فرمایل چې دا مخکې گین دی او دا وروستو څه دی ټو مینټین مخکې حاصل شه دا څیز حصولو اوس د هغې بقا ده ځکه حصول دومره ګرانه مسله نه اصل مسله د بقا ده. دا حضرت نه ما دا خبره موریدې وه چې کوم ځایونه صحابه کرامو فتح کړي نو هلته هغوی د تعلیم او تربیت بندوبست کړی و. دې د وجې هغه ځایونو کې ایمان مضبوط پاتې شوی دی او کوم ځایونو چې بعد کې فتح شوي دي نو هغه جلدی کې کسان مخکې تللي دي شاته د تعلیم او تربیت محکم بندوبست نه دی شوی. د دې وجې هغې ځایونو نه بیا فتنې او مختلف څیزونه چې دي دا هغه شوي. نو بایګانو چې کم از کم منګه تاسو دا خپله ذمه داري وګڼو. ګوره دا څلور لارې دي که یو د خولې لاره د خولې باندې چې سړی څه وایي د هغې اثر د په دماغ ورځي. یو چې په دې سترګو څه ګوري د هغې اثرات دا د انسان په دماغ باندې راځي. یو چې دی د اورېدو لار ده. پوره شو جي. نو دا چې دی دا مونږ تاسو دین دپاره استعمال مونږ تاسو داسې ماحول که کم از کم مونږ تاسو فی الحال د خانقاه انتخاب نه دی کړی نو هر کلی کې سړي ته پته چې کوم عالم چې دی دا یو علمیه بل هم ده چې مونږ تاسو دین ته متوجه کیږو نه او چې بیا متوجه شو که نه بیا دې ته نه ګورو چې چا نه به یې اخلو. نو دا دین خو یو لوی دولت دی اکابرو اقول دی چې تاسو دې ته سوچ کوئ د چا نه یې اخلئ دا دین د چا نه اخلي. آیا د هغه مخکې خپل څه سند شته که سند نشته هغه خپل اکابرو ته په کوم رنګ باندې ګوري. هغه مستقل به ذات ته د مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ قول دے تقی صاحب نقل کړی دی کہ جو مستقل به ذات ہو جاتا ہے وہ مستقل بد ذات ہو جاتا ہے. چې کوم خلک حضرت خپل استادانو سره تعلق کټ کی مثلا دا چې خلک چا په دیوبند کې سبق ویل دلته اوس راغلی دیوبند ته خپې اړمې کړي نو دا مستقل به ذات ځانګړی دی او ما ته استادانو وجت نشته نو دا مستقل بد ذات. زه خپل هر سیم چې کوم خلک وای خپل استادانو سره خپل خانقاه سره خپل اکابرینو سره تعلق نشته نو دا لکه چې بد ذات دي سره چې څوک تعلق ساتي مخکې نو دا هغه به هیڅ فایده نه کېږي دا به نقصان ورته کېږي دا ناقص دی ناقص او د ناقص دغه صحبت دی لیکلی تنویر صاحب رحمت الله لیکلي دي چې دې ته فایده نه کېږي نه نقصان کېږي او ناقص یې څه لیکلي دي
نو په هغې کې زه هم راځم چې چا سره اوره غم کمال نیست چې دې هغه کس چې چا سره غم د خپل ایمان د کمال نشته چې دا زما د ایمان کمال ته لاړ شي زه دین کې کامل شم او زه ناقص یم چې خپل ځان ناقص نه ګڼي و تعصب بر احوال خود نیست تانی صاحب رحمت الله علیه لیکلي چې چا سره د کمال غم نشته دی د خدا کول د شیخ عبدالحق محدث دهلوي صاحب رحمت الله علیه د تانی صاحب نقل کړی چې چا سره د دې خبرې غم نشته دی چې زه ناقص یم چې زه کامل شوی او په خپل احوالو باندې د تعصب او افسوس نشته دی نو دا ناقص او چې کوم سړی وایي ما ته استاد څه ضرورت دی او ما ته د شیخ څه ضرورت دی دا ټول نه پوهېږي او زه پوهېږم نو دی د کمال ته توجه تلی شي دی خو تر قیامته دې سوچ نشي کولی چې زه هم کمال ته تللی وي او دی به په خپل احوالو باندې څه تعصب وکړي دی خو وایي توحید ما سره دی او بس چې څه زه وایم دغه دي دا نو ټول مشرکان دي نو بایګانو دې ته هم بیا چې کله بیا دین طرف ته متوجه شي نو بیا دې ته ګوري چې د چا نه اخلو بیا د معیاري ځای نه واخلئ خانقاه معیاري وګورئ مدرسه معیاري وګورئ هر چا نه یې مه اخلئ نو الله دې موږ تاسو ته د صحیح عمل کولو توفیق راکړي او الله دې موږ تاسو ته اسانه کړي الله دې موږ سره د ایمان د کمال غم پیدا کړي او الله دې چې دی نو موږ تاسو ته دا کوم مختلفې فتنې دي دې باره کې کم از کم یو دعا خو موږ کولی شو چې څوک یې هم نشي کولی زموږ حضرت فرمایي دعا خو کولی شي چې الله دا د ارتدادي فتنې کومې شروع دي دا کوم جدید خلک د اسلام باندې کوي اعتراضات کوي یا الله ته دې بندوبست او چې چاله خدای استعداد او حیثیت ورکړی هغه د خپل حیثیت مطابق د دې خلاف کار وکړي الله موږ تاسو ته عمل کولو سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك